محبوب کریم آقا علیہ السلام باندې په غار حرا کې اول وحی نازل لا اول وحی چې نازل دا ام د علم وحی دا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم. اول نمبر وحی پر رسول کریم آقا علیہ السلام مبارک باندې نازل دا اغه وحی او پیغامم د علم دی چې رب ورته فرمای ما انسان لا علم ورکړی په قلم باندې انسان ته ما اغه سیز او خود چې اغه نه مخ کې انسان پاغه باندې نه پوهید. اول وحی پر رسول کریم آقا علیہ السلام د علم راغلی دا او د انسانیت آدم علیہ السلام اول ډیګری دا ډیګری د علم وا. آدم علیہ السلام مسجود الملائکه وګرځیدا علم د وجنه. خضر علیہ السلام استاذ د موسی علیہ السلام وګرځیدا چې موسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر او رسول صاحب شریعت صاحب کتاب دی په اولو العزم کې دی اولو العزم پیغمبرانو کې دی. ټول انبیاء بهتر دي بیا په انبیاءو کې رسولان بهتر دي بیا په رسولانو کې 15 اولو العزم بهتر په هغه 15 کې یو موسی علیہ السلام دی او په هغه 15 اولو العزم کې په 1 نمبر باندې زما استا خو پیغمبر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. علم د وجنا آدم علیہ السلام مسجود الملائکه شو. خضر علیہ السلام یہ څوک ګرځاو خضر علیہ السلام یہ د موسی علیہ السلام استاذ کا اولو العزم په پیغمبرانو کې موسی علیہ السلام. خو چې کله موسی علیہ السلام دا خبره وکړه چې موجوده دور کې زمانه لوی پوها انسان نشتا او دا خبره هغه په خپل زبان صحیح وا ځکه دی نبی او په زمانه کې د نبی نه لوی عالم نوی بس رب دی نیازبین یدی رب لا یزال دا خبر خو خنشوا. موسی علیہ السلام ته فرمای یو کستان لوی عالم مشته دی فلان فلان د سمندر په کناره باندې بار سره ملاو شي نوم یې خضر علیہ السلام دی داغه په شاګردۍ کې لږ وخت تیر کړه هغه نزد کړه وکړه. علما فرمای خضر علیہ السلام کې نور څه کوالټي وا ډېر کوالټي خو یو کوالټي په کې دا وا چې رب لا یزال خضر علیہ السلام لا علم لدنی ور کړو. علم لدنی اغه علم دی چې انسان یا په کسب باندې حاصل نکا خوارای باندې مهنت باندې بس رب لا یزال د طرف نه انسان ته الهام شي رب یې اورواچی په ذهن کې او په زړه کې دیتا علم لدنی دا رب لا یزال خضر علیہ السلام لور کړو. موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر شاگرد شو او خضر علیہ السلام غوندې صاحب استاد شو. علما فرمای خضر علیہ السلام ته چې استادی ملاو دا موسی علیہ السلام غوندې اولو العزم پیغمبر شاگردی دا صرف او صرف علم په وجه باندې. دریم نمبر یوسف علیہ السلام مبارک کوهی نه رب رويست رب لا یزال فرمای مونږ یوسف علیہ السلام لا وعلمناه التأویل مونږ یوسف علیہ السلام لا علم ورکړو د خوبونو علم د تعبیرات علم یوسف علیہ السلام لا آغا علم په وجه باندې څوک چې مسجود الملائکه وګرځیدا څوک چې د موسی علیہ السلام استاد وګرځیدا آغا علم د وجه یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ وګرځیدا بادشاہت ورته ملاو دی دا د علم د وجنا. رب لا یزال کوهین رويست خلکو غلام متصور کا چې غلام دی خرج شو او آغا عزیز مصر آغا محل راغی وی ساته پتور د بچی باندې او وقت رگی اول لمبت سٹپ کی وزیر خزانہ مقرر شو. قرآن کریم کی اللہ فرمائی او دا غین بعد چې د او کلو د قحط په هغه زمانہ کې د کمپلین او یوسف علیہ السلام بیان کا قحط برازی وکالا داسې ترتیب وکړي قحط با په اسانه باندې تیر شي په اسانه باندې تیر شو. هغه علم خدای پاک ورک دغه علم رب لا یزال بادشاہت د مصر ته ورساو.